إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت قاضی صاحب، حضرات علماء کرام او ډیرو محترم طالب علمان ورونو، د ټولو نه اول زه ستاسو د ټولو د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم چې ساتو تاسو دغه موقع ماته په لاس راکړه چې دې علمي تعلیمي اداره کې زه حاضر شم او تاسو سره د څلور خبرې وکړم. محترم ورونو، انسان له عقل خو الله ورکړی دی، ور د عقل په تقاضا د دنه مطلوب دا دی چې دی به حصول د علم کوي، او علم دا به مادي هم وي او روحاني به هم وي، یا مونږ چې ورته دنیوي وایو هغه به هم وي او دیني به هم وي. اگر چې ان د اینډ په آخر کې زه بیا د دنیوي او د دیني دا امتیاز ختم کړم، وام دا دنیوي علم دا دینی دی او دا دینی علم دنیوي دی، ځکه دغه دنیوي علم او علوم دا ته د دین د پاره مصرف کولی شي او خپل عاقبت به برابرولی شي، او دغه دینی علم په دې باندې دنیا آبادولی شي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جدا عظیم الشان قرآن دا لار خی آغا او یادی للطریقة التي هي اقوم. اقوم دا صیغه د اسم تفضیل یا الیکٹیو ایڈجکٹیو دا قیم یا دا قائم. نو قائم په معنا د ولاړ نه، په معنا د اسټابلیشډ محکم او مستحکم. او قیم یو لفظ دا قیم په لغت عربی کې د کور د معاملاتو ذمہ دار ته ویل شي قیم اهل البيت، دا د کور او د کور والو قیم دی. او د قیم معنا دا ده to dispose of their affairs، چې ردی معاملات برابرۍ. دغه رنګ د ادارې مشر هغه ته هم قیم ویلی شي چې د ادارې معاملات برابرۍ. نو د قرآن کریم ته الله تعالی اقوم وی، نو که د قائم صیغه د اسم تفضیل کنسیډر کو نو بیا یې معنا دا ده چې دا قرآن کریم ډیر محکم او ډیر مستحکم کتاب دی. یا دې هغه لارې طرف ته هدایت ورکوي چې کومه لاره ډیره قائمه او ډیره مستحکمه ده. او که د قیمه فلو تفضیل کو نو بیا به معنا دا وي چې دا قرآن په اعلی طریقه باندې ستاسو معاملات برابروي. یا دې لار خی هغه چې هغه ټول معاملات برابرۍ. او زه به تاسو ته یو مثال درکم، او هغه د ریلوے لین یا د ریل ګاډي پټلۍ. نو دا پټلۍ چې کله د انجینیرینګ په بهترینو اصولو باندې لیټ ډاون شوي، بهترین پټلۍ جوړی او ګاډي په ورخیږي، نو دا ګاډي کراچۍ ته ډیر په آسانه رسی. که ډرایور دومره ماهر نه وي و دا لاره په خپل اقومه ده، دا ګاډي کنټرول ساتي او نه د کراچۍ ته رسوي. نو دا قرآن کریم د هغه پټلۍ مونږ ته خورئ چې که په هغې کله د ریل ګاډي مونږ ور برابر شو نو ډیر په آسانه هموار فلوئنټ اینډ سموث په همواره طریقه به خپل مقصد ته او خپل هدف ته ورسو. معنا دا
چې د دنیا ژوند به د محکم شي، دی به برابر شي، دی به استوار شي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. او ورپسې فرمایي ويبشر المؤمنين، دی د عقیدې مضبوطو خلقو ته، ځکه مؤمن دا د ایمان دی او ایمان عقیدې ته وایي او په عقیده کې مضبوطیا مطلوب ده، ځکه چې کمزور عقیده دا خو عقیده او کمزوری د عقیدې د فطرت خلاف، ځکه چې عقیده دا د عقدې عقیدو نه دی، تړون ته ویلی شي او دا تړون دا بایندینګ وي، دا سړی باونډ کی، ملزمی کی، لازمه کی پیدا چې دا کومه خبره دې منلې ده دې سره به ټینګ ولاړې. نو مونږ عقیده ساتو، وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، مونږ ځان خدای سره وتړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مو وتړو. نو د دې تړون تقاضا هی د مضبوطیا ده، یعنی بیا خو ورته تړون نشي ویلی، پرانستون به ورته ویلی شي. نو عقیده دا سړی تړي خدای سره، دا سړی تړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا اعمال آټومیټیکلی د دغه مرکزی محور چاپیره ګرځي. دا عقیده محور وي، اعمال ستانه کوم چې صادریږي لکه غویې چې دا یو مضبوط ستنې سره وتړي خپله دې والا غاړه کې اچولی، نو د ده حرکت او غرزیدل د اعمال دي. اوس دغه اعمال که دی په رو ګرځي او که تیز ګرځي، خو هم د هغه محور د به چاپېره ګرځي، او که د دې محور په اساس باندې څه داسې فایده مرتب وي لکه ګاڼی باندې چاپېره ګرځي، نو هغه ګني هغه به هم الرجي کېږي او د هغې نه به اوبه راوځي. د شړشمو په ګاڼی باندې ګرځي، نو هغه شړشم به کرش کېږي او میله کېږي به او د هغې نه به تیل راوځي. نو اوس دغه د عقیدې محور سره چې مونږ ځان وتړو او بیا له دې نه چاپېره ګرځو، نو چې کوم مقصد دپاره مونږ چاپېره ګرځو نو هغه پروډکشن او پیداوار په لاس باندې راځي. او دې وجې قرآن کریم کې الله تعالی عموما ذکر کوي آمنو وعملوا الصالحات، هغه خلق چې ایمان راوړی دی او عمل د صالحاتو یې کړی دی. عموما دا یو ځای قرآن کریم کې ذکر کړي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نو دا عمل صالح دا ایمان سره لازمن ذکر دی او لازمن ذکر دی چې عمل صالح د ایمان تقاضا ده. نمبر اول. نمبر دویم، عمل صالح دا د ایمان محافظ دی. نو دا د ایمان تقاضا څنګه ده؟ وهب ابن منبه یو ډېر لوی محدث دی، د صوفي هم دی، د محدث هم دی، تابعي عالم هم دی. نو دنه خپلو شاګردانو تپوس وکړو، وی الیست کلمة لا اله الا الله مفتاح الجنه، دا کلمه د لا اله الا الله د جنت کنجی نه ده؟ نو ده ورته ډېر عجیبه جواب ورکړ، وی ما من مفتاح الا وله اسنان، کنجی هر یو چې وي دا په دې سر کې غاښونه غواړي. تاسو چېرته بېغاښ کنجي کتلی وایي؟ نه مو ده کتلي، ځکه بېغاښو کنجي خو به میخ وي، نو په میخ خو جرنده نه کولابېږي، او کومه جرنده چې په میخ کولابېږي دا ته جرنده نه وایي، هسې کړای به ورته وایي. نو د دې ما من مفتاح الا ولو اسنان، نو دی ورته ما اسنانها، د دې لا اله الا الله د دې کنجۍ اسنان او غاښونه څه دي؟ نو وهب ابن منبه ورته وویل وی الاعمال الصالحه، دا نیک اعمال د دې غاښ دي. نو که دا د دې کلمې ته ولګول نو د جنت دروازه په کولاو شي، اکني نو ورته به ولاړې ته به کوشش کې دا دروازه نه کولاوئ. داسې عجیبه خبره وکړه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، نو دا عمل صالح دا د ایمان تقاضا ده. دویم دا عمل صالح دا د ایمان محافظ دی، ځکه ایمان
دا د خدای په دې دنیا کې د ټولو نه ثمینه وقیعه او قیمتي خزانه ده. دا ټوله دنیا سره د جنتونو دا ایمان سره برابرې دی د زور سره نشي برابرې دی. دنیا خو خود نشي برابرې دی او جنت سره د خپلو نعمتونو آخو یعنی مقصد دا چې هغه اجرت د ستا د اعمالو صالحو او ستا د ایمان. نو اوس پته ولګېده چې دغه ایمان چې دا ټول هر څه ځان پسې راغ کړ دا د هغې نه زیات قیمتي او زیات ثمین او وقیع دی. نو اوس بیا دا خزانه چا سره چې 15 روپۍ وي نو هغې دې ځای د واسکټ پاسه جیب کې کي د زره خطره نه محسوسوي صحیح. او خو چې دا 15 شل شي نو بیا دې ځای یو زیپ او زنځیر یې چوړی هغه ورپسې بند کړي. او که دا روپۍ سل وي نو بیا یې په دې دننه جیب کې کېدي. او که چا سره 1 لک روپۍ وي نو بیا یې پرتوب کې دې نازک ځای ښځه جیبه چوړي بیا هغې کېږي. یعنې خو چې د شی قیمت زیاتېږي نو حفاظت هم هغه مالک زیات کوي. اوس ایمان خو داسې وقیع او داسې قیمتي شی دی چې د دې خو موږ سره پیمانه شته چې د دې قیمت څومره دی. نو چې قیمت یې څومره دی نو حفاظت هم ضروري دی. ځکه چې د 15 روپو 10 روپو یا د 100 روپو غل هغه به زما ستا غوندې انسان وي خو د ایمان غل دی شیطان او ابلیس. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. دیکھو په انساني بدن کې هغه ځای ته ځان رسوي چې کوم ځای ته ستا وینه فلو کېږي او بهېږي. نو اوس پته ولګېده چې دا خو ډېر بلا شی دی. او قرآن کریم فرمایي چې انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم. دا داسې غل او داسې ډاکو دی چې دی او د ده لشکر تاسو وینئ خو تاسو دی نه وینئ. نو چې داسې غل وي یا داسې دشمن وي چې هغه تا ویني او ته یې نه وینې د غره په سر ناست دی نو ته خو هغه له هېڅ تکلیف نشي ورکولی. او هغه چې وغواړي په دې سروې دله بم را خلاص کړي یا ګولۍ باندې به ویشتې الله ټول محفوظ ساتي. نو الله تعالی وایي چې انهم یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. دی ویني تاسو د ده قبیل هغه هم ویني ستاسو د داسې جانب نه چې تاسو یې نه وینئ. نو اوس چې دومره زورور او داسې مخفي او پوشیده داسې حیله ساز او سټرټیجک ډاکو هغه ستا د ایمان د خزانې د لوټ دپاره ناست دی. او بیا ګوره دا دومره ناکاره دی چې الله تعالی د جنت نه وویسته چې حضرت آدم ته سجده ونه کړه نو دا الله تعالی ته ووی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. زه به یې په موټروې ورته ناست یم. دا یې نه وي چې کوڅو کې به لوټ مار کوم. دا یې نه وي چې په تنګو لارو کې به دی باندې ډاکه اچوم. او کله ډاکو یا ډاکوان چې په موټروې ناست وي نو د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. لارو کوڅو کې دا کار اساني او هغې ته رابري وایي. نو هغه رابري چې ده دا د حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج دی. او بیا خصوصا د پاکستان په قانون کې دي چې دا ډاکوان که د 2 په تعداد کې د 2 په تعداد کې نو بیا د قانون په تقاضا باندې دا د هغه ځای د انتظامي لپاره ډېر لوی چیلنج دی. صحیح. او که حکومت صحیح وي نو بیا د هغه د انتظامیه په دغه ډاکه باندې سسپینډ کوي او معطل کوي. یو زمانه کې په دې کې مفتي صاحب ما کار وکړو نو د مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه په یاد کې په ډي ای خان کې کانفرنس لږ مخکې نو بهر تقدیر د هغوی په یاد کې کانفرنس زمونږ یو څو بسونه طالبان راسره نو تللي وو کانفرنس ته. نو بیا چې د کانفرنس راتلو نو شپه په لاره نو د کوهاټ نه اخوا یو کلی دی لاچي وی ورته. نو هلته چې راورسېد نو روډ کې کاڼي پراته وو غټ غټ روډ یې بند کړی و. نو هغه ډرایور اواز وکړو وی ډاکوان دی. نو بس هغه ډاکوان اوم روډ بند نو پای خو بس نه راخته. نو بسونه دواړه ودرېدل. نو بیا هغه بسونه ولوټل نو بیا ما هلته روډ ملګرو باندې بند کړه. ما مونږ نه لیدل ځای نه. نو روډ هم بند کړه. نو دا خو زمانه کې دا کراچۍ والا ټرکونه په دې تلل نو داسې دا روډ په میلیونو یو خوا او بل خوا بند شو. د دنیا پولیس راغی سره د کمشنر او سره د ډي سي او د نور انتظام